بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت سفیان ابن سلیم رضی الله عنه نه روایت دی. فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وشوله چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسلمان بزدل کېدی شي؟ وی فرمایل او مسلمان بزدل کېدی شي. بیا ترېنه تپوس وکړی شو مسلمان بخیل کېدی شي؟ وی فرمایل او مسلمان بخیل کېدی شي. بیا ترېنه تپوس وکړی شو آیا مسلمان دروغجن کېدی شي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل نه، مسلمان دروغجن نشي جوړېدلی. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې د مسلمان شان سره دا مناسب نه دي چې مسلمان هم وي او دروغ دی هم ووایي. په خپله سوچ وکړئ چې مخکې حدیث کې چې مسلمان بزدل کېدی شي او بخیل کېدی هم شي خو دروغجن نشي کېدلی. مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو. مونږ او تاسو شان سره دا بالکل نه ښایي چې دروغ ووایو، ځکه چې دروغ ویل ناکاره عمل دی. ابن صامت رضی الله عنه نه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې ځان اوساتئ د شپږو څیزونو نه. زه تاسو دپاره د جنت ذمه داري درکوم او د الله جل شانه نه چې تاسو ته به جنت در نصیب کړي. اول دا چې په خپله وعده باندې وفا وکړئ، یعنې چا څه وعده وکړئ د هغې پورهوالی بیا کوئ. دویم په امانت کې خیانت مه کوئ. دریم تاسو حفاظت وکړئ د خپل شرمګاه. څلورم خپلې سترګې بندې کړئ د پردو زنانو ته د کتو نه. پنځم خپل لاسونه بند کړئ د غلا او بل څه نه. شپږم تاسو رښتیا وایئ کله چې خبره کوئ، یعنې هر وخت چې خبره کوئ رښتیا وایئ. د دې شپږو خبرو ما ته ذمه داري راکړئ، زه به تاسو ته د جنت ذمه داري درکړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د علامات ته منافق درې دي. اول کله چې وعده کوي نو وفا نه کوي. دویم کله چې ورته امانت ورکړی شي په امانت کې به خیانت کوي. دریم کله چې خبرې کوي نو دروغ به وایي. ابو جعفر رضی الله عنه فرمایي چې رښتیا خبرو کې ډېرې رښتینې خبرې د الله جل شانه دي او اشرف خبرې ذکر د الله جل شانه دي. د ډېر بدترین ړوند هغه کس دی چې زړه یې ړوند وي، زړه یې غافل وي د دین نه. او بدترین پښیمانتیا هغه پښیمانتیا ده چې د قیامت په ورځ پښیمانه وي، ځکه چې هغه پښیمانتیا به یې په کار را نشي. او بهترینه مالداری د نفس مالداری وي، یعنی چې نفس یې بالکل بے پروا وي. او بهترینه توخه تقوا او د شراب جمع کون بهترینه توخه تقوا ده او شراب جمع کون کې د ګناهونو دي. ځکه چې یو سړی شراب اوس کې بیا په خپل ځان نه پوهیږي، هر قسم ګناه کوي، ځکه ورته جمع کون کې د ګناه وایي. او بدترین کسب د ریا یعنی د سود دی. او په ګناهونو کې ډېره لویه ګناه د دروغ دی. الله جل شانه موږ او تاسو دې عظیمې ګناه نه محفوظ وساتي.